اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. زما خوږو مسلمانانو ورونو، نن په سجده سهو په بارے چې یو څو خبرې سره کوم. ټولو مسلمانو ته گزارش ده چې دا ویډیو په توجه سره وارو او مخته یې شیر کو چې نور مسلمان له دې نه فایده واخلي. زما خوږو مسلمانانو ورونو، نن اکثر مسلمانان لمانځونه کوي، خو چې کله لمانځه چې خطا سي، لمانځه چې غلط سي، بیا د لمانځه صحیح کولو طریقه نه ورځي، بیا د سهوې طریقه نه ورځي چې زه به اوس د خپل لمونځ په کومې طریقې سره صحیح کوم او زه به آیا سجده سهو کوم که به نه کوم. دې معلومات نه ورته کېږي. نو زما خوږو مسلمانانو ورونو، که چیرې تاسو په لمانځه باندې ولاړو او تاسو لمانځه چې غلط سلو، یعنی تاسو په لمانځه چې لا خو مواجب پرېښلای، لا مواجب چې تاخیر وکړای، نو بیا تاسو باندې سجده سهو لازمیږي، تاسو به سجده سهو کوو. مثال کے طور پر تو مازدیگر لمونځ کوي، یا د ماسپښین والده یا ماخوستن والده یا ماښام والده، نو ته به 2 رکعتو باندې کښېنېږي. التحیات لله به وایې، په 2 رکعت باندې ناستای دا واجب ده. نو که چیرې ته په ویره باندې چیکسلې او په 2 رکعت ناستای دې نه وکړای، اوس تا واجب پرېښلای، نو دا تا باندې سجده سهو لازم سلا، ته به سجده سهو کوي. دغې رنګې زما خوږو مسلمانانو ورونو، که چانه ویترو چې په دعای قنوت ونه پاته سلای، یعنی چې کله دای 3 رکعت کوي، نو دا چې کله سوره فاتحه او سورت ووایي، بیا به غوږو ته لاس وړي او بیا به دعای قنوت وایي، یعنی اللهم انا دا به وایي. که چیرې چا په ویره باندې دا پرېښله او سیخ لاړی رکوع ته، نو ده واجب پرېښلی، نو دا به سجده سهو کی، لمونځ به یې صحیح سي. زما خوږو مسلمانانو ورونو، ټولو مسلمانانو ته پکار ده چې دغشینه خپل جارونه خبر کی، ځکه چې لمونځ په هر مسلمان باندې فرض ده. او بیا یې کورو چې خپلو زنانو ته ور وښئ چې هغه زنانه له دې نه خبرې سي او د خپل لمونځونه په صحیح طریقې سره ادا کوي. الله کریم دې موږ ته په صحیح طریقې سره لمانځه کولو توفیق نصیب کړي. وآخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.